إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زما انتهائی قابل قدر معزز ومكرم سامعین کرام علماء کرام طلباء عظام او د علاقی سپینګیرو مشرانو کشرانو مسلمانانو ورونو زما عزتمندو زمونږ او ستاسو د دې مجلس د دې ناستې تړون هغه د الله رب العزت د کتاب سره دی د الله جل شانه د مقدس کتاب د ترجمه او د تفسیر د اختتام په موقع باندې منګ او تاسو دلته راجمع شوي یو الله رب العزت دی زمنګ مشرور حضرت مولانا ریاض صاحب حفظه الله اغوی له مزید توفیق او استقامت ورکی او الله رب العزت دی فدی باندې هغه ته پورا اجرونه او بدلی ورکی څومره ملګرو دلته شرکت کړی دی حصہ یې اخیستې ده په دې کې د درس کې کورونو کې زنانه اوریدلې زمنګ میندو خویندو اوریدلې دي الله رب العزت دی هغوی ته پورا اجرونه او بدلی ورکی او الله رب العزت دی د هغوی بلکې د ټولې علاقې د مسلمانانو د پاره د مغفرت سبب وګرځي ولې ځکه دا ډیر یو لوی عمل دی او د عمل وسیله الله رب العزت ته دا پکاري په دې سره الله رب العزت د انسان گناهونه معاف کوي چې یو انسان یو عمل وکي او هغه الله رب العزت ته وسیله کی
نو الله دې د دې علاقې لپاره د کامیابی او د کامرانۍ سبب وګرځي او الله دې مزید توفیق ورکړي مولانا صاحب ته چې بیا هم تاسو ته د الله رب العزت دا کتاب په ترجمه او تفسیر سره بیان کې ولولي. زما ورونو تاسو هم روجئ. مختصر یو څو خبرې کوو، الله دې وکړي چې زمونږ نه پکې الله اخلاص پیدا کړي په ویلو کې هم په اورېدلو کې هم، او الله دې په بیا د عمل کولو توفیق راکړي. زما ورونو ما تاسو ته وختي ویل زمونږ د دې ناستې تعلق د الله رب العزت د کتاب سره دی، د دې تړون او ربط د الله د کتاب سره دی. د الله رب العزت د کتاب متعلق به یو څو خبرې وکړو ان شاء الله. زما ورونو قرآن مجید دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبلیغ او د دعوت د نصاب کتابو. کم میشن د پاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی و، د هغه میشن د نصاب کتاب زما ورونو څه شو؟ د الله رب العزت کتاب و قرآن مجید. ګورئ مخکې چې څومره انبیا راغلي تیر شوي دي، هغه ټولو انبیاو ته الله رب العزت خپل قانون، خپل کتاب یا صحیفه هغه رالیږلې وه د دې دپاره چې د دغې دعوت او تبلیغ وکړي قوم ته او خلکو ته، او په هغې باندې د خلکو د عقیدې او د عملو اصلاح وکړي. خو د هغه کتاب یا د هغه صحیفې به یوه مسله زما ورونو مرکزي مسله وه، د هغې به یو مسله مقصدي مسله وه چې څومره مسائل به یو نبی به بیانول، هغه به د دې یوې مسلې نه ګیر چاپېره تاوېدل. دا یو مسله د هغې مدارو مرکزو. دغه شان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نصاب راوړی دی د قرآن مجید په شکل کې، د هغه نصاب هم یو مدار دی او یو مسله ده. او د مخکې چې څومره انبیا د نبی علیه السلام نه تیر شوي دي، د هغه انبیاو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله هغه یوه وه. قرآن وګوره زما ورونو، یو د علماو ډیوټي هغوی ته چې الله رب العزت کومه حواله کړي، د علماو نه مخکې انبیاو، او علما چونکې د انبیاو وارثانو، د انبیاو چې کومه ډیوټي وه هغه میراث چاته پاتې شوی و؟ زما ورونو علماو ته پاتې شوی و. نو د هغې نه مخکې به اول موږ دا وپېژنو چې د انبیاو ډیوټي څه وه. نو هغه ما تاسو ته وویل چې څومره انبیاو د هغوی د دعوت چې کوم نصاب و، کوم کتاب و، کوم نظام و، کوم قانون و، د هغې یوه مقصدي او مرکزي مسله وه. او هغه مسله د توحید وه، مسله د الله د یووالي وه. زما ورونو کوم آیات ما وختي لوستلی و که نه، هغې کې الله رب العزت فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله رب العزت فرمایي ستانه مخکې چې مې څومره رسولان لیږلي دي، څومره استازي مې لیږلي پیغمبره، هغه ټولو ته ما د دې خبرې وحی کړې ده چې لا اله الا الله. زما ورونو قرآن چې دی حاصل او خلاصه او نچوړ ذکر کوي، دا د انبیای کرامو د مسلې نچوړ ما او تا ته ذکر کوي چې څومره انبیا تیر شوي دي، هغوی چې کومه مسله بیان کړې ده د هغې نچوړ دا و چې لا اله الا الله. دا د انبیای کرامو د مسلې نچوړو.
خو زما ورونو لا اله الا الله یو منګه او تاسو د چې منګه او تاسو ته په کوم نظر باندې ګورو او یو لا اله الا الله په هغه نظر باندې دا چې کوم خلق د لا اله الا الله په مفهوم باندې پوهیږي او مدلول باندې پوهیږي دغه لا اله الا الله کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه لا اله الا الله ویلا نو ابو جهل و ابو لهب دلوتوي تب لك سائر اليوم لهذا جماعتنا نبی علیہ السلام روټول کړي یو زیتا او دغه لا اله الا الله یو ته ویل چې دا او استي کامیاب بشي نو هغه د لا اله الا الله په مطلب باندې پویدل نبی علیہ السلام ته څه وکړلی خیره وکړلی ابو لهب هغه د لا اله الا الله په مطلب باندې پویدو ما او تا د توتی غوند لا اله الا الله وایو خو ما او تا د لا اله الا الله په مطلب باندې نه یو پویا چې د لا اله الا الله څه مطلب دی نن چې څوک د لا اله الا الله مطلب بیانوي هغه خلک نه په جماعت کې پریدي او نه په مدرسه کې پریدي او چې څوک یې اوایي لا اله الا الله وایي خلک هغه خلک د خپلو سینو سره لګوي د لا اله الا الله مطلب په هغه وخت کې چې کله نبی علیہ السلام وي هغه دا چې هغه کوم خدایان نیولي او د خپل حاجتونو لپاره الله رب العزت چې کله نبی علیہ السلام ته حکم وکړ توحید د مسلې نبی علیہ السلام چې کله د توحید مسله بیان کړه الریډي دا هغه چې څومره الها باطل او د مکې د مشرکین په غټولو باندې رد راغی اصل خدای لا اله الا الله معنی نشته بل حقدار د عبادت مگر یا والله کوم خو په نه پوي ابو جهل دی ابو لهب دی غوی په دې باندې پویدل لا اله الا الله نشته بل حقدار د عبادت مگر یو الله دی لا اله الا الله نشته بل عزت او ذلت ورکول والا مگر یو الله دی لا اله الا الله نشته بچو ورکول والا مگر یو الله دی پیر صاحب چاله بچی نشي ورکولې مولوی صاحب چاله بچی نشي ورکولې نن مولوی صاحب د بچی تایز 15,000 روپۍ باندې کوي وای دې ته به زه 40 ځلې لامبم او غسل به کوم دی یو تاویسته دا مولا د لا اله الا الله په معنی پوهیږي نه وای په محراب او منبر کې لګېدی د لا اله الا الله چغې وایي خو د لا اله الا الله مقصد یې که خلکو ته وښود قسم دی خلک به په ګټو ولي د لا اله الا الله مقصد دا چې بچو ورکول والا صرف د الله رب العزت ذات دی زمونږ زیات راشي ستاسو د علاقې پته راته نشته دی په 18,000 او 20,000 روپۍ باندې د بچو تعویض کیږي وای دا مولوي صاحب په بچو کې سپیشلیست دی هلکه د ډاکټرانو چې دا 15 کاله او 13 کاله خوارۍ نه کړي دا به څه کوي چې د بچو سپیشلیسټي تا په غاړه باندې واخیستله یا زما ورونو دا عقیده دا نظریه او دا سوچ د لا اله الا الله سره ټکراو دی تضاد دی او څه دی منافی دی منګه وایو خو منځ نه خبره نه یو نو کله چې دا کلمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او اعلان خلکو مخالفت وکړو اوس امریکې ته لاړ شو هلته نارې وویل لا اله الا الله لا اله الا الله پابندي شته نشته که نه وایا پاکستان کې قلارې نارې وویل لا اله الا الله هغوی به وایي لا اله الا الله خو چې د لا اله الا الله کومه معنی ده که هغه دې په صحیح معنو کې وکړه والله که اول دې د خپل حکومت پرېږدي لکه څه لا اله الا الله نشته بل قانون ساز مگر یو الله دی قانون به د چا چلیږي یوازې د الله رب العزت قانون به چلیږي اوس که دا مسله وکړله نن په موږ باندې یوازې د الله قانون دی نه زما ورونو نن د اکثریت قانون دی د چا قانون دی اکثریت یو طرف ته د الله رب العزت حکم دی بل طرف ته د اکثریت حکم دی د چا به منلی کېږي د اکثریت د الله به منلی کېږي خو دلته اوس د چا منلی کېږي د اکثریت منلی کېږي د چا د ډېرو خلکو منلی کېږي که نه د الله رب العزت حکم لاندې کېږي او د ډېرو خلکو حکم هغه راخیستلی کېږي او په دې باندې د الله په حکم د پاسه کېږي الان کې لا اله الا الله چې تا ووې تا د دې ټولو باطلو خدایانو نه بایکاټ وکړو
اگر که هغه د خټې بوتان دي او که هغه د غوښې بوتان دي د ټولو نه تا څه وکړو بایکاټ وکړو. یو طرف ته یو د الله رب العزت ذات دی هغه وایي دا پلانې کار به داسې کېږي، بل طرف ته 100 د غوښې بوتان دي هغه وایي نه دا پلانې کار به داسې کېږي. د الله د ذات به نه منلی کېږي او د 100 د غوښې بوتانو به منلی کېږي. بوتان صرف د ګټو نه دي ګوره، که ستاسو دا خیال چې بوتان هغه چې د ګټې نه جوړي، نه، دا د غوښې بوتان چې کوم دي او هغوی خپل قانون راخلي د غیر الله په قانون باندې د پاسه کوي، دا هم بوتان دي او دا د غیر الله عبادت گزار دي. دغه کلمه ده وایې، خو چې کله په صحیح معنو باندې تا وویله نو خلک به دې څه کوي؟ خلاف کوي. حکومت به دې خلاف کوي، د ملک مشران به دې خلاف کوي. که تا دا کلمه وویله چې لا اله الا الله، قانون او فیصله به یوازې د الله رب العزت د ذات چلیږي، د کلي علاقې د مشر او د ملک فیصله او قانون به نه چلیږي، د کلي مشران به دې خلاف کوي. اسې لا اله الا الله وایي څوک به دې خلاف نه کوي، خو چې کله تا په صحیح معنو کې ویل او مصداق دې ولا ذکر کو نو بیا به دې خلک څه کوي؟ خلاف کوي. دغه رنګې په ملکي سطح باندې واله او بیا په بین الاقوامي سطح باندې واخله. یا زما ورونو کلمه وایو خو د مقصد نه خبره نه یو. دغه مسله د توحید د الله د یووالي دا د انبیاو میشنو او دا د تبلیغ مسله وه چې دا مسله انبیاو بیان کړې ده. د انبیاو نه وروستو دا چاته حواله شوې دا ډیوټي علماو. خو یو خبره به بله وکړو چې کله انبیاو دا مسله بیانوله نو د هغوی مقصد څه و؟ د خلکو نه یې څه غوښتل؟ مشري غوښتله، سیادت او قیادت یې غوښتو، کرسۍ یې غوښتله، څه یې غوښتل؟ هغه تپوس به موږ د قرآن نه وکړو. قرآن کې الله رب العزت فرمایي، سورت انعام کې الله فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام ته قل ورته ووایه ای پیغمبره لا اسألکم علیه اجرا، دې خلکو ته ووایه مسله درته بیانوم، د الله توحید درته بیانوم، د الله کتاب درته بیانوم، خو دا یو خبره یاد ساتئ لا اسألکم علیه اجرا، مزدوري دنه پې نه غواړمه، عزت دنه پې نه غواړمه، مشري دنه پې نه غواړمه، قیادت او سیادت دنه پې نه غواړمه. که بیانومه خالص ته الله د رضا دپاره، خالص ته الله رب العزت د یووالي مسله تاسو ته بیانوم. دغه رنګې د نورو انبیا وګوره، څومره انبیا چې دي الله رب العزت دا هغه ټولو عقیده او نظریه سوچ فکر ذکر کوي، هغه ټولو چې کله د الله یووالی بیان کړی دی بیا یې قوم ته ویلی دي چې ای قوم لا اسألکم علیه اجرا، مسله مې درته بیان کړله خو په غیر د دنیوي لالچ نه. اول موږ دا خبره وکړله چې د انبیاو میشن څه توحید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت کتاب را لېږلی قرآن، او د قرآن مرکزی مسله مقصدی مسله هغه د الله رب العزت توحید او یووالی و. او دویمه خبره موږ دا وکړله چې کله انبیاو دا مسله بیان کړې ده نو د چا نه پې څه اخیستي نه دي، خالص لله بالله مسله د توحید د الله د یووالي بیان کړې ده. دوه خبرې شولې. اوس به راځو موږ به ګورو دلته، موږ به ګورو اوس ډېر خلک دا خبره کوي وایي یاره، او دا حدیث هم دی د نبی علیه السلام چې العلماء ورثة الانبیاء، علما چې دي دا د انبیاو وارثان دي. دا څه دي؟ د انبیاو وارثان دي. خو دې ځای کې به یو خبره یاد ساتئ وره، علما د انبیاو وارثان دي، خو کوم علما د انبیاو وارثان دي دې ټکي باندې به ځانو پوهه کوي. یو سړی مړ شو او د هغه میراث پاتې شو، څه یې پاتې شو؟ میراث یې پاتې شو، او میراث یې زوی ته پاتې شو، او دې زوی دا میراث واخیستو، او بل یو سړی راغی هغه پکې دعوه وکړه چې زما هم پکې میراث دی، او د هغه پکې میراث نه رسیږي، نو هغه ته څوک وارث وایي؟ نه، وارث یې چاته وایي چې چاته میراث پاتې شوی. اوس به موږ ګورو ډېر خلک دا خبره کوي وایي یاره علماو ته کنځل کول په دې باندې سړی کافر کیږي.
بالکل علماء لیکلي دي دې خبره باندې ذهن خلاص کړي چې عالم ته د علم د وجنه د حق پرستی د وجنه د الله د توحید د وجنه کنزل کول په دې باندې سړی کافر کیږي دې کې شک نشته باقی کنزل کول مولا ته نه چې کافر تم څه ده ګناه ده کنزل ښه کار نه دی خو کم عالم ته کنزلو باندې سړی کافر کیږي په دې ځان پوهه کوي دا نه چې اوس هر سړی ته چې نو ته چې یاره که دې مولا ته تا کنځلې وکړې ته په دې باندې کافر کېږي نه ګناه ده خو هر مولا ته په کنځلو کولو سړی کافر کېږي نه ګناهګاریږي خو کافر کېږي نه هغه مولا ته په کنځلو سړی کافر کېږي چې هغه حق پرسته عالمي او هغه حق بیانوي په غیر د دنیا د لالچ نه اوس یو مولا دی ښځو سره کینی پاڅي ښځو سره لاسونه میلاوي چې څه حرامي توبونه دي هغه کوي چې څه ناروا ده هغه کوي د غیر الله قانون هغه یې راخیستی دی د الله په قانون باندې د پاسه کوي کفري نظام د هغې دفاع کوي او وایي چې به زه به د دې څه کومه دفاع کومه که دغه ملا ته یو سړي کنځلې وکړي ګناه ده خو کافر کېږي پې نه ولې دا یې د علم د وجې نه دي کړي دا یې د هغه د غلط کردار د وجې نه کړي دي د ملا د غلط کردار د وجه نه هغه دا کنځلې کړي دي نو زما ورونو وارث ته پیغمبر دا به هغه عالمي چې چا سره د پیغمبرو وراثتي د فلار وراثت چې کوم بچی ته پاتې شوی هغه ته خلک وارث د هغه پلار وای د پردي کلي سړي ته څوک وارث نه وای اوس یو مولا دی هغه د پیغمبر میراث وختي تاسو ته ما ویل د پیغمبر میراث او ډیوټي څه وه د الله د کتابو بیانو الله فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته الله رب العزت فرمایي ای زما استاد یې پیغمبره ستا ډیوټي چې کوم د الله رب العزت د کتابو بیان دی وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم بل ځکه الله فرمای پیغمبره په دې قران باندې خلق ویروا اوس یو مولا دی هغه قران شاته کړی د کفر قانون را پشا کړی یو سړی د الله قانون شاته کړی د برتانیې نظام او قانون را پشا کړی د الله په کور کې ناشته دروغ بنوستي په ایمان وای دا سړی د پیغمبر وارث کېدی شي او کنه شي کېدل شي د پیغمبر وارث به هغه مولای زما ورونو چې هغه قرآن راخیستی هغه د الله کتاب راخیستی د پیغمبر ډیوټي راخیستی د پیغمبر چې کومه ډیوټي ده هغه یې راټینګه کړي د الله کتاب بیانوي دا به د پیغمبر وارثي کوم مولا هر سیاسي مولا چې هغه د غیر الله قانون راخیستی د برتانیې نظام یې راخیستی را پشا کړی او د الله قانون یې شاته غورځولی د الله په ذات مې د قسمي چې دغه سړی او دغه مولا د پیغمبر وارث نشي کېدلی په دې خبره باندې خپل ذهن خلاص کړي په کار دا و چې تاسو ته موږ فضایل بیان کړي وي خو زما ورونو دا ځینې خبرې د عقیدې سره تعلق ساتي دا د فضایلو نه اول د دې بیان پکار دی اول خپل عقیده جوړول پکار دی خپل سوچ او خپل فکر دا جوړول پکار دی نو زما ورونو د پیغمبرانو کار څو د الله توحید د نبی له صلوات و سلام د بیان کتاب څو قران کې الله رب العزت کومه مسله بیان کړي مسله د توحید نو چې کوم مولا ځان ته د پیغمبر وارث وي هغه د الله رب العزت کتاب بیانې خامخه د الله کتاب خامخه بیانې او زما ورونو دا دنیا ته د قران دراتلو مقصد هم دی قران ته الله دنیا را لېږل دنیا ته الله قران دې مقصد د پر را لېږلو چې دا بیان کړل شي خلکو ته د دې بیان وکړل شي خلک په دې باندې پوه شي دلته چې مولانا ریاض صاحب قران بیان کړی دی نو دا په دې خاطر باندې چې قران کې الله وایي قران ما دې را لېږل چې دا خلکو ته څه شي بیان شي دا خلکو ته بیان شي د پیغمبر وارث به د الله کتاب خلکو ته خامخه بیانوي که داسې نه هغه به د پیغمبر وارث نه زما ورونو نو د قرآن مقصد دا او د قرآن بیان چې کوم هغه د دې دپاره و چې لا اسألکم علیه اجرا نبی علیه السلام وایي قرآن بیانوم خو مزدوري د نه پې نه اخلمه نو د امت فریضه ډیوټي دا ده چې قرآن به بیانوي خو مزدوري به د چا نه
نه اخلي، مشري به پې نه غواړي، پیسې به پې نه غواړي، دنیا به پې نه غواړي، خالص د الله د رضا دپاره، خالص د الله د توحید د عقیدې دپاره، خالص د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو دپاره به بیانوي. من زمونږ ورونو، تاسو زمونږ مشران یې، سپین ږیري یې، زمونږ مقصد د پیغمبر په منبر ناست یو، والله العظیم چې زمونږ مقصد صرف ګوره تاسو ته د الله کتاب ښودل دي، د الله توحید بیانول دي، د نبی علیه السلام سنت بیانول. والله العظیم قسم دی که زمونږ بس تاسو نه بل لالچ، زه د سوران نه راغلی یم دلته، والله العظیم که زما به بل لالچي په غیر د دې نه چې کومه عقیده ما زده کړې ده، کوم قرآن ما زده کړی، کوم توحید ما زده کړی، دا تاسو له درکم. او بله خبره درته کوم چې زه په غلطه لار روان یم او د دنیا لالچ مې نشته او تاسو هم ځان سره په غلطه لاره باندې پره کومه، دا عقلمندي ده که بېوقوفي ده؟ بېوقوفي ده. زما کوم لالچ شته؟ نه. او ښځه جهنم ته م روان یم، هېڅ هم نه منم، نه قبر عذاب منم او نه تبلیغ منم او هېڅ هم نه منم، جهنم ته م روان یم په خپله، او تاسو هم ځان سره جهنم ته بوځم او د دنیا لالچ مې هم نشته. نو دا بېوقوفي نه ده؟ عقلمندي خو به دا وی چې وټ مې دنه غوښتلی او جهنم ته مې ځان څه خوشي کړي وی، څه دنه غواړم نه. ریاض مولوي صاحب دلته درس کوي، ودې ښایي یو سړی چې هغه وایي چې ما وله 50,000 یا 1,00,000 روپۍ راوړي چې مولوي صاحب دا داسې جب کې کېده، دا څوک نشي ښودلی. او الحمدلله په پنجپیري بچي خو یې څوک ثابتولی نشي چې دی وایي چې ما وله څه ورکړي دي. دا موږ په چیلنج سره انشاءالله وایو. نو یا زما ورونو، قرآن راغلی دې مقصد له چې دا قرآن موږ تاسو له درکو، تاسو پې پویه کړو. خو په دې قرآن باندې پوهېدل دا ډېر غټ کمال دی. ډېر خلک به تاسو ته وایي مه کښېنئ ورته، څه به وایي مه ورته کښېنئ، کله به وایي دا په قرآن نه پوهېږي هسې لګیا دي. خو ګوره زما ورونو، د هغوی مقصد به والله العظیم دی که دا خلک د مولانو ته کېناستل، د پنجپیریانو ته، او دا قرآن یې زده که زمونږ ټوله دوکانداري خرابېږي. یو قصه به راته وکړمه، ټیم هم تقریبا نږدې دی. یوه ښځه وه، ښځه ډېره بدرنګه وه، انتهایي بدرنګه وه، او حسن پري نوم یې نوم یې ښایسته و، حسن پري که نه، او ښځه وه بدرنګه، چا نه کوله. بله ورځ یې چېرته یو پیس صاحب لیدلی دی په لاره کې په سترګو ړوندو، ویلی دی چې راشه خدای خو دا ښه موقع ده. دې سړي څه خبره وکړه، څوک خو دې هسې هم نه کوي که دا دې چېرته وکړي. هغه ورغلی حفیظ صاحب ته ویلی حفیظ صاحب څنګه چل دی، که نکاح میکاح دې نه وي، زه هم داسې بې نکاح ښځه یم او ډېره ښایسته یم، که خوښه دې نکاح به وکړو. او ویل زه ډېره ښایسته یم، زما نوم دی حسن پري، ویل د علاقه کې خیر دی تپوس وکړو، حسن پري ویل. حفیظ صاحب ویلی چې نوم خو واقع ډېر مزېدار دی، خو حفیظ صاحب ویلې زه پې څوک مړه نه دي، زه خو هسې هم نه ینم، که ښایسته یې او که بدرنګه. و زه نکاح یې ورسره وکړله زما ورونو، چې نکاح یې وکړله او کور ته راغله او یو څو ورځې تېرې شولې. د حفیظ صاحب ژوند هم ښه مزېدار روان و، د حسن پري ژوند هم ښه مزېدار روان و. بار اواز وشو، بنجاري راغی او د رانجو اواز یې وکړ، داسې رانجه مې راوړي چې ړوند سړی په سترګو ولګوي بنا کېږي. څه کېږي؟ بنا کېږي. ښځې چې دا اواز واورېدو خو یې د کور نه ووتله، ویل یا خدایه پاکه حفیظ یې وانه وري، که حفیظ رانجه ولګولو نو هر څه به ختم وي. راغی بار بنجاري ته وویل ټوله ټوکرې خبره کوه، ټوکره په څو ده؟ هغه ویل دا خو ګرانه ده، خو چې اخلې ځان له یو بوتل واخله په ټوله ټوکره څه کوي؟ ویل نه نه بس ټوله ټوکرې خبره کوه، جلدي کوه چې هر څومره روپۍ. ولې؟ حسن پري ویلي که چېرته دا رانجه د حفیظ صاحب ولګول او زه یې ولیدلم نو زمونږ نکاح هر څه به څه ختم وي. دا د حسن پري اولاد دی، وایي د پنجپیریانو قرآن ته مه کښېنئ. ولې؟ پنجپیریان حق وایي، تعویضونه را باندې بندوي، اسخاتونه را باندې بندوي، خیراتونه بندوي، وټونه بندوي، چې دا شی نه دې په مولانو باندې بند کړو نو مولان څه شو؟ مړه شو. مولانه مړه شو. هغه زمونږ د علاقې یو سړی و، رنجک نوم یې و، ډېر ټوکمار و. د هغه متل و تاسو به اورېدلی وي چې یو مولا و، خلکو ته به یې صدقې حکم کو چې صدقه وکړئ، دې کې دومره فضیلت دی. بله ورځ یې ښځې اورېدلي وو، چې ښځې اورېدلي وو، ښځې ویلې چې دا سړی خو دا ځینې خبرې موږ نه پټوي او دا څومره ثواب دی په صدقه کې،
تللی دی کور کې چرګ یې لال کړی دی او جومات ته راوړی دی. نو جومات ته چې چرګ راوړی دی ملا صاحب ښه په سور خوړلی دی بیا یې تپوس کړی ویل دا چا راوړی ویل مولوي صاحب دا خو ستاسو کور والا راوړی. نو ملا باندې ایسته څه چل شوی و لوېدلی و. زما ورونو مولان چې دی د دې څه بې مري څه چل پې کېږي. نو دا هغه رانجه دي د بنجاري دا قرآن نه دی دا هغه رانجه دي چې دا قرآن دی وي او په دې قرآن پوه شولې نو بیا به هر سړی پېژنې هر سړی به درته بیا معلومیږي چې لکه دا خو د دنیا لالچ دپاره لګی دی دا اوټ دپاره لګی دی دا د کرسۍ دپاره لګی دی دا د دنیا دپاره لګی دی. نو زما ورونو د دې خلکو خبرې به نه منې قرآن له راځئ خپله کومه خبره در باندې د قرآن او حدیث خلاف لګېدله غلطه لګېدله نور علماو نه تپوس کوئ. دلته چې تاسو راځئ او قرآن اورئ د دې مولوي صاحب نه تپوس کوئ. خو ګوره یو خبره درته کوم دا حق نه دی د حق دا مزاج دا تریخ دی دا په فطرت باندې درون لګېږي. حق یو سړی ګیره خرئ او بل سړی ورته وایي چې یاره دا ګیره پرېږده ګیره دې خرولې نو دا خبره خو یې ورته صحیح وکړله خو خبره چونکې حق ده په هغه باندې به خامخا ترخه لګېږي. زمونږ دا خبرې ځکه ترخې لګي په خلکو زمونږ ورونو دا خبرې حقې دي والله العظیم چې دا خبرې زمونږ حقې دي. اوس مولانو د قرآن چې کوم مقصد و هغه پرېښوده د مولان یادوم د عوام نه یادوم. موږ د مولانو ډېر وخت په دې عوامو باندې ردونه وکړل که نه. اوس په دې مولانو کې چې موږ کومې غلطیانې دا ته اوس لږې رامخې ته کوم اوس پورې خو دا خبرې یاره امین دا کوي او دا کوي او ګیره خره یو پلانې صحیح ده په کار دي خو لږ شانې د مولانو دا اینم درته ښیمه. زما ورونو قرآن راغلی دغې له و چې دا کوم وختي تاسو ته ما وویل بیان دپاره راغلی. مولانو څه وکړل مولانو په پوسټر باندې د قرآن پټو ورکو وایي دا د الله کتاب دی او دې له اوټ راکوي او موږ په دې باندې اسلام راولو. وایي موږ پې څه کوو اسلام راولو. قرآن د تبلیغ کتاب او دوی د وټ کتاب وګرځاو. اوس وایي پنجپیرین تبلیغ نه منې لکه تبلیغ خو ته نه منې قرآن راغلی تبلیغ له و تا د وټ دپاره وګرځاو ته نه منې که زه نه منم. زما ورونو قرآن د تبلیغ کتاب دی او د وټ کتاب نه دی. الله را لېږلی تبلیغ دپاره زما ورونو وټ دپاره نه دی را لېږلی. د پیغمبر مسله څه وه چې مزدوري ده نه غواړم. دا خلک څه وایي دا خلک وایي که وټ دې راله رانه کو نو جنازه دله نه کومه منځونه مې نه دي در بخلي. بله ورځ یو مولوي صاحب ویلي و که پلانې مولوي صاحب له چا وټ ور نه کوم ما ورته خپل منځونه نه دي ور بخلي. بل یو د ایماندار بچي ورته لاندې لیکلي ویل مولوي صاحب موږ د تسخاتونو سر سیا نه ده در بخلي. زبردسته خبرې ورته کړې. دا د قرآن مقصد شو. یا زما ورونو الله رب العزت قرآن د توحید د مسلې د بیان دپاره را لېږلی و خلکو د وټ کتاب وګرځو. بله ورځ یو ټکي مولانو کاغذ لیکلی دی دومره او په هغې کې لیکلي زما ګوره کومې سیاسي پارټۍ سره تعلق نشته دی خو مسله د وضاحت راغی د مسلې اوس به کوو. وایي که چا د دې پی ټي آی والا جنازه وکړله وټ ورکو پی ټي آی والا له به موږ نه جنازه کوو نه به وله نکاح تړو او نه به د دوی په نورو داسې کارونو کې شرکت کوو. دا یې لیکلي کاغذ یې لیکلی مولانو پې دستخطونه کړي دي چې موږ به د پی ټي آی والا جنازه هم نه کوو او موږ به وله څه نه کوو نکاح هم نه تړو. مال دا خو زبردسته خبره ده. نکاح او جنازه دومره ګران شی نه دی. یو سړی په مولا پسې شاته ودرېږي د خپل مړي جنازه کولی شي هغه سړي له پکار ده چې مولا راروسته کړي چې مولوي صاحب راروسته شي دی په خپله کولی شي په خپله باندې دې څه کړي جنازه کې د مولانو د انسانونو نه به خلاص شي. او نکاح دا هم اسان کار دی په مولا یې مه تړئ اسان کار دی لکه تا ورکړې هغه به وایي او تا قبوله کړې بس خبره ختمه شوه. خو تاسو چېرته تجربه وکئ دا مولان د دې جنازو نه راوروسته کې تاسو به بیا د دوی چغې وینئ دا خو به د جنازو ژوندي دي. دا هسې وایي ګوره یېرېږئ به نه هسې به وایي چې جنازه دله نه کوو دا دله نه کوو خو په جنازو پسې خو دوی مړه دي هسې به وایي په دې خبرو به نه دوکه کېږي. زما ورونو دې خلکو څه وکړل قرآن چې کوم مقصد له راغلی او هغه مقصد یې خلکو ته بیان نه کو خلکو نه هغه مقصد پټ کو. ولې که هغه مقصد یې خلکو ته کاره کړی څومره دوکانداري چې مولوي صاحب جوړه کړې ده دغه دوکانداري ختمېدله. دوکانداري نن سبا عزتمندو د تعویذونو کاروبار ډېر په شور او زور سره روان دی. موږ ځکه یو مولا دی
د بچی تعویز په 40,000 روپۍ باندې یو سړی له کړو. هغه ته ویل مولوي صاحب دا روپۍ ډېرې زیاتې نه دي 40,000 زه به دې ته 40 پیرې غسل کوم چې دا تعویز زه لیکم 100 پیرې به ته غسل کوم 40 پیرې به دې ته زه غسل کوم. یا زما ورونو که بچیم نه کېدل 2 رکعته مونځ کوئ د شپې راپاڅئ د الله نه وغواړئ. قسم دی دا بهترینه طریقه ده. والله العظیم د تعویز نه زر برخې دا طریقه څه ده؟ غوره طریقه ده. پنځپیر شیخ رحمت الله علیه به ویل یا خلکو زما سره ستاسو د مال غم هم دی او ستاسو د عزت غم هم راسه دی او ویل بیا هم تاسو ما نه پرېږدئ په ګټو مې وله یو فتوې را باندې لګوئ پروپیګنډې را پسې کوئ. زه راته وایم مه ځئ دې ملانو له ښځې مه لېږئ دې ملانو له عزت به محفوظ وي او مال به هم څه محفوظ وي. خو ویل تاسو د هغې باوجود څه کوئ ما په ګټو باندې ولئ. خو دا د قرآن فیصله ده ولکن لا تحبون الناصحین. الله فرمایي خیرخواهان خلک چې دي د هغوی سره څوک مینه نه کوي. دا قرآن کې الله ویلي ښه چې څوک په علاقه کې کوم سړی د قام خیرخوا و دا سړی به د خلکو بدي شي. دا به د خلکو څه شي؟ بدي شي. نو یا زما ورونو موږ ستاسو خیرخواهانې قسم په الله مه ځئ دې تعویزګرو ملانو له مه ځئ. د دې تعویزونو هیڅ ثبوت نشته قرآن او حدیث کې. دا صرف د خپلې خېټې دپاره د دنیا دپاره د یو څو روپو دپاره زما ورونو ملانو دا طریقه ولې دا موږ ملان نه یو څه موږ له دا چل نه راځي څه موږ یې ولې نه کوو موږ له نه راځي دا چل موږ له راځي موږ له قرآن هم د دوی نه الحمدلله ښه راځي. خو دا شی څه دی ناروا دی. نفس کنټرولول ګران دي. 100,000 روپو ته به د چا پلار ټینګ شي. زموږ یو مولا دی هغه ګاډی اخیستی و هغه ویل چې وروره دا تعویزونه نه کوي پټرول 200 ته ورسېدل د چا پلار به دې ته ټینګ شي. قسم دی چې دې خلکو صرف د دنیا دپاره د 15,000 او 10,000 روپو دپاره دا د تعویزونو کاروبار شروع کړی او بیا مخامخ ښځو له دمونه کول. علماو لیکلي دي چې یو سړی داسې مخامخ ښځې ته سبق هم وایي دم نه ښه. مفتي رشید احمد صاحب لیکلي یو سړی ښځې ته مخامخ سبق وایي سبق نو دغه ملا پسې مونځ نه کېږي چې مخامخ ورته سبق وایي. او چې یو ملا مخامخ ښځو له دمونه کوي وایي وجمې به راځي دې ملا پسې مونځ کېږي نه کېږي. دې ملا پسې مونځ نه کېږي. مفتي رشید احمد صاحب لیکلي دي دا چې دې ملا پسې مونځ نه کېږي. نو یا زما ورونو لږ را بیدار شئ او د اختلافاتو د حل کتاب د الله رب العزت کتاب قرآن مجید. ډېر خلک وایي یاره مولانو موږ نه وارو پار خطا کړی څه وکړو. موږ وایي نورې خبرې پرېږدئ د خپل مشر کتاب دې شاته که د خپل مشر کتاب به شاته کم چې کومه مسله وي د الله په کتاب باندې به وایو د دې نه بل بهترین حل نشته. او قرآن کې الله رب العزت فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله په کتاب منګولې ولګوئ تاسو نس کېږئ ما. څه مطلب که د الله په کتاب منګولې ولګولې خو تاسو به د تس نس کېدو نه بچ شئ او که د الله کتاب هم پرېښود تاسو به څه تس نسئ. نن یو مسله راغلی ده ما د الله کتاب راخیستی دی زه هغه د الله د کتاب نه خپلو خلکو ته بیانوم او بل مولوي صاحب چې دی هغه المهند شریف راخیستی دی د هغې نه خلکو ته بیانوي. اتفاق به راشي نه اتفاق به هله راځي چې زم قرآن راوالم هغه مولوي صاحب هم قرآن راوالي او دواړه یو قرآن ته کینو د الله کتاب ته کینو نو زمونږ اتفاق به راشي. اوس به عوام دا څنګه معلوموي چې کوم ملا په حق دی او کوم ملا په باطله دی. دا خو عوامو لم په کار ده که نه. اوس یو امي سړی ګوره دې خبرې ته غوږ شئ ښه دا درته بنیادي خبره کوم. یو امي سړی دی هغه وایي مولوي صاحب موږ د چا ومنو یار تاسو یو څه وایي بل مولوي صاحب بل څه وایي. نو عوامو له اوس د فرق دپاره او د امتیاز دپاره نسخه ښیمه. هغه نسخه دا ده زما ورونو د عقل نه دی. د عقل دا صرف الله موږ له دې نه نه دی راکړی وره چې ته پې ښه او قاعده ټماټر بیلوه او ته پې ښه او قاعده پیاز بیلوه او ښه او قاعده ګوړه پې بیلوه. دا صرف دې دپاره نه دی دغه به هم پې کوو خو دا به د دین په کارونو کې موږ او تاسو څه کوو استعمالوو. اوس به حق او باطل د بار نه ما او تعالی الله عقل راکړی چې د عقل موږ لږ استعمال کوو انشاءالله ما او تا به وپېژنو چې دا مولا په حق دی او دا په څه دی باطل دی. قسم ده چې ضد لري کودړه نه او غوټه لري کودړه نه
نو ما ورته حق او باطل ډېر په اسانۍ سره پېژندلی شو. یو مولا دی د هغه بیان هم د دې دپاره چې ووټ به ماله راکړي، ناسته پاسته هم په دې چې ووټ به ماله راکړي، او په بیان کې دا هم وایي چې خویندې میندې راځئ دمونو له زه به دله دمونه کوم. دغه رنګې ټوله ناسته پاسته د هغه دنیا دپاره ده. او بل طرف ته یو مولا دی هغه نه د چا نه ووټ غواړي نه د چا نه نوټ غواړي، او په خپل شړ جومات کې څه دی لګیا دی د الله رب العزت کتاب بیانوي، او خلکو ته په قرآن لاس کې دی چې یا خلکو د الله په ذات مې د قسم چې ستاسو نه زمونږ د دنیا هېڅ ګټه نشته دی. او بل یو مولا دی هغه ټوله ورځ دې دپاره لګوي چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله قرآن کې وایي چې امانتونه خپل اهلدارو له ورکوي، لهذا زه د امانت اهل یم او وټ څه کوي ماله راکوي، زه د وټ حقدار یم. او دا بل سړی چې دی نو دا د وټ حقدارو نه دی. زموږ ځای کې یو مولا بیان کړی ویلې چا چې مولا له حق وټ ورنکو دا خلک څه دي منافقان دي. ما څه بیان شته دی موبایل کې زه به در باندې واورم. څه ویلې که چا مولانو له وټ ورنکړه دا منافقان دي. ولې دلیل یې ولا دا ویلې وټ امانت دی، او نبی علیه السلام وایي په امانت کې خیانت کول د چا صفت دی د منافق. لہذا که چا ګیر خریلې له وټ ورکو ویلې دا څه دی منافق دی. نو ټولې دنیا ته منافقان وویل که نه ویل ډېرو خلکو ته تقریبا منافقان وویل، یو چا مو ته څه ونه ویل. نو یو ورونو اوس وپېژنئ مفاد پرسته مولا وپېژنئ. یو مولا دنیا دپاره لګی دی، د خپلې خېټې دپاره، د کرسۍ دپاره، د اقتدار دپاره. بل مولا تاسو نه 1 روپۍ نه غواړي مسله درته بیانوي. دا عقل لږ استعمال کوئ، داسې روغ جوړئ قبر ته مه وړئ، وګورئ فرق پې وکړئ چې دا مولا په حق دی او دا په څه دی په ناحقه دی. دا فرق به کوو انشاءالله. دا سوچ ذهن دا به ازماوو، دا به استعمالوو، په دې باندې به څه پېژنو حق او باطل. یو حالات داسې جوړ شو چې یو امي سړی دی په قرآن او حدیث نه پوهېږي، دله اوس په کار دی کم از کم چې دا خپل عقل په کار راولي او دې وپېژني چې دا مولا په حق دی او دا په څه دی په باطل دی. زه یم انشاءالله دا فرق به دومره مشکل نه د خپل علاقې مولانو ته وګورئ. مثلا دلته ستاسو سمیع الله مولوي صاحب دی، ریاض مولوي صاحب دی، دلته به ګاونډ کې نور مولانې دا ټول راجمع کوي، یو ماخوستن په دې سرچینګ وکوي، سوچ پې وکوي، یو بل نه پې تپوسونه وکوي د دې مولا کردار څه دی، د ده څه دی، دی څه غواړي، دی څه غواړي، په دغې باندې حق او باطل وپېژنئ. وختي تاسو ته ما وویل چې زه په باطله مې یم، د دنیا لالچ مې نشته، بیا هم جهنم ته روان یم. عقل لا خبره مني؟ زما د دنیا لالچ. اوس که د ووټونو والا مولا تا ته یو خبره کوي زه دا ویلی شم چې دا غلطه ده. ولې کېدی شي د دنیا د لالچ دپاره کوي، د ووټ دپاره کوي، او زه خو الحمدلله د چا نه زما څه لالچ نشته دی. نو یو ورونو خبره ختموم، حاصل او خلاصه او مقصد زما د خبرې دا دی. نور به انشاءالله دلته بیانونه تاسو ته علما شته هغوی به درته کوي، خو زما مقصد تاسو له یو احساس درکولو، یو سوچ درکولو چې حق او باطل وپېژنئ. بعضې خلکو قرآن چې کوم مقصد له راغلی و هغه مقصد یې د قرآن راواخیستو، قرآن یې بیان کو. ځینې خلکو چې کوم دی قرآن راواخیستو د خپلې دوکاندارۍ کتاب یې وګرځو، د ووټ او د دم کتاب یې وګرځو، حالانکې کوم مقصد له چې راغلی و هغه مقصد یې د خپو لاندې کو. او یو خبره بس اخیری خبره کوم، یو خلک به تاسو د دیوبند په نوم باندې دوکه کوي. څه نوم باندې؟ دیوبند په نوم. به دا وضاحت کوم، تفریقه بازۍ خبرې درته نه کوم. یو نوم هم په ځان مه ږدئ، مه په ځان د پنجپیري نوم ږدئ، مه په ځان د وهابي ږدئ، نه بل نه بل نه بل. بس تاسو دپاره دا د تبلیغي نوم کافي دی، عوامو دپاره. دا نوم څه دی؟ د تبلیغي نوم. دا زبردست نوم دی. پاټیانو ماټیانو کې ګوتې مه وایئ، خو مسلې ته ګورئ، حق او باطله مسله ګورئ او دا پېژنئ. هسې صرف دا د دیوبند دې ټکي باندې چې نن خلکو کومه دوکانداري شروع کړې دې ته ستاسو ذهن راګرځوم، دې ته غوږ شئ. دیوبند بیان به کوي اخره کې به وایي د فسادیانو مدرسو نه به بچي نه لېږئ او د دیوبند مدرسو له څه وکئ بچي راولېږئ، د دیوبند مدرسو له راولېږئ. اوس دوه خبرې کوو چې دا کم خلک د دیوبند نوم ډېر استعمالوي، آیا د دیوبندیت په معیار پوره دي او که پوره نه دي؟ صحیح شوله. اول خبره خو دا ده چې دا خلک چې د دیوبند نوم استعمالوي په دې نیت باندې او د دې دپاره استعمالوي چې دا خلک خپل بچي زموږ مدرسو ته راولېږي نو زموږ ووټ به څه شي؟ سیوا شي. اوس یو ماشوم دی هغه په یو مدرسه کې سبق وایي،
نو آلریډي دغه ماشوم ورونه پلار خاندان وغیره دا به ټول وټ چاله ورکوي دغه مدرسې والا له به ورکوي که نه به ورکوي قسم دی ستاسو نه دا بچي صرف د وټ دپاره غواړي بیا پې هلته څه کوي درنې کوي په اسلام آباد کې جلسې پې کوي بیا او دویمه خبره دا د دیوبند دی زمونږ په معاشره کې د هر شي معیار شته که نشته شته دی مصري دی دیوالونه جوړوي ګلکار دی د هغې خپل معیار دی چې کله هغه معیار ته سړی نه رسېدلی څوک یې دیوال ته خیجوي څوک پې دیوال کوي څوک ورته ګلکار وایي یو سړی دی هغه له د ګاډي چل نه ورځي څوک ورته ډریور وایي زمونږ معاشره کې د هر شي معیار شته خو زمونږ معاشره کې د دیوبندیت معیار نشته چا ته تپوس ونه کړو چې لکه یو سړی د ګاډي ډریور نه هغه ته زه د ګاډي ډریور څنګه ویم یو سړی ګلکار نه دی ګلکار ورته څنګه ویم هسې نوم دی زما ورونو دیوبندیت څه شی دی نوم دی اوس ګورو علمای دیوبند ټولو لیکلي چې وټ ناروا دی او څه دی حرام دی نن مولوي صاحب وټ غواړي که نه غواړي دغه مولوي صاحب تاسو ته د دیوبندیت خبره کوي که نه کوي تاسو په ایمان وایئ د هندوستان چې کوم دیوبندیانو هغوی دې وټ ته ناروا وایي نن زما د سوران او د دویزو مولا وټ ته عبادت وایي دغه رنګې وایي وټ ته به اودس کې تاسو په ایمان وایئ دا سړی دیوبندی کېدی شي نشي کېدلی دیوبندیان وټ ته ناروا وایي او زما استاد علاقي بدعتي مولا چې کوم دی ځان ته به دیوبندی وایي زه ورته نه وایم دا ورته څه وایي عبادت وایي لهذا زما ورونو دا مولا دیوبندي نشي کېدلی د دیوبندیت په نوم باندې صرف دکانداري شروع ده قسم دی نن د دیوبند نوم استعمالوه هر څه کوه هر قسم ناروا کوه بس تا ته څه دی اجازت نو یو ورونو تحقیق وکوي معلومات کوي مولانو پسې مه ځئ مسله پسې ځئ څوک درته قرآن بیانوي هغه پسې ځئ څوک درته توحید بیانوي هغه پسې ځئ او څوک چې د دنیا لالچ د چا نه هغه خلکو څه وکوي ملګرتیا وکوي د هغوی سره مرسته وکوي والله العظیم دغه د قرآن او سنت حق د عیان دي ګوره دغه د قرآن او سنت حق د عیان دي دنیوي مولان تاسو ولیدل د وټونو مولان تاسو ولیدل کله ښځو پسې منډې وایي کله غلو پسې منډې وایي مړه چې څه ارامېتوبونه دي هغه کوي لهذا مهرباني وکړئ د دغه مولانو نه په کلکه باندې ځان وساتئ ستاسو د آخرت کامیابي وه په دې کې چې د دغه مولانو نه ځان وساتئ دغه مولان ستاسو عقیدې ستاسو سوچونه او ستاسو فکرونه هغه دربدلوي نو کم څه واورېدل وم ویل الله رب العزت فی د عمل کولو توفیق راکړي الله ګواه دی خالص ته الله د رضا دپاره مو ویل خالص ته توحید په خاطر باندې مو ویل په غیر د دنیا د کم لالچ نه مو چې دا کمې خبرې وي دا تاسو سره وکړه دی په دې کې زمونږ د دنیا هیڅ لالچ او هیڅ ګټه نه وه نو آینده دپاره به انشاءالله تعالی د حق او د باطل تمیز اول په قرآن او سنت سره کوو که یو امی مسلمان زما ورور هغه په قرآن او سنت باندې نه پوهېږي هغه له الله عقل ورکړی الله وایي فاعتبروا یا اولي الابصار عقل دې په کار راوله مسلمانه وګوره یو طرف ته د وټونو مولا دی د تعویزونو مولا دی دمګری مولا دی هر قسم ناروا کوي بل طرف ته حق پرست مولا دی په غیر د دنیا د لالچ نه تا ته قرآن بیانوي په غیر د لالچ د دنیا د لالچ نه تا ته دین بیانوي مهرباني وکړه زما مسلمانه وروره د عقل دې په کار راوله او د حق پرستو علماو څه وکړه ملګرتیا وکړه کم څه چې ویل الله رب العزت دې په د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین